ملګرو دا ویډیو خامخا وګورئ او دا عمل هم نن د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ نه پس خامخا وکئ. ډېر فایدهمند عمل دی. یقین وکئ که دغه ویډیو تاسو وکتله خوشحاله به شئ او دعا به راته کوئ انشاءالله العظیم. او دا عمل د نارینه او زنانو دپاره دی. څه عمل دی؟ فرمایي ام عایشه رضی الله عنها چا چې د جمعې په ورځ د مونځ نه پس دغه مختصر عمل چې 1 منټ پې لګېږي دا یې وکړو نو الله جل شانه به د راروانې جمعې پورې چې څومره مصیبتونه دي، څومره تکلیفونه دي، څومره غمونه دي، څومره دردونه دي، څومره آفتونه دي، د دې نه به محفوظ وساتي او ورسره د هر قسم اچانک غمونه، ناګهاني آفتونو، مشکلات چې څومره د ناګهاني غمونو، دردونو، آفتونو، خبرونو نه به الله محفوظ وساتي. او کمې دغه 2 ورځې چې دي در بلې جمعې پورې 7 ډیز په دغه 2 ورځو کې به الله دته خوشحالي، عافیت او سکون نصیب کړي. د هر قسم لانجو کونجو نه به محفوظ وساتي. نو ډېر آسان او مختصر او خاص عمل دی. دا عمل په خپله هم وکړئ او د نورو ملګرو سره ضرور هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله او د صحت په جامو کې به یې چرته چې هم یې خوشحاله و آباد اوسیږئ. ملګرو نن تاسو ته حاضر شوی یم په یو نوي ویډیو کې او یو نوی موضوع، یو نوی عمل مې تاسو دپاره راوړی دی چې ډېر خاص عمل دی او ډېر بهترین عمل دی. او دا عمل دا د امی عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. نو چې امی عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین زمونږ او ستاسو ټولو مسلمانانو مور بیبي چې یو عمل موږ تاسو دپاره وښایي او راوړي نو تاسو سوچ کوئ چې به څومره خاص او فایدهمند عمل وي. ځکه همیشه د مور کوشش دا وي چې هغه خپلو بچیانو ته نفع ورکړي او خپلو بچیانو ته ګټه ورسوي او داسې عمل او داسې لاره باندې روان کړي چې هغه سیده او د فایدې او د جنت طرف ته تللي وي. نو لهذا امی عایشه رضی الله عنها چې نن کوم عمل موږ تاسو سره ښودلی دی او موږ تاسو نن تاسو سره شریکول غواړو، دا عمل ډېر خاص او مخصوص عمل دی او ډېر خوندور عمل دی. کومو خلکو چې په دې باندې عمل کړی او دغه عمل په خپل زندګۍ کې راوستلی دی نو هغې ته الحمدلله ډېره زیاته نفع رسېدلې ده. عمل څه عمل دی؟ د جمعې په ورځ باندې دا عمل صرف د جمعې په ورځ باندې کېږي او د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ نه پس کېږي. او دا عمل د خوند عمل په دې دی چې دا نارینه او زنانه دواړه کولی شي. یعنی بعضی عملونه داسې دي چې هغه صرف د نارینهو دپاره خاص دي. دا عمل د زنانهو دپاره هم دی. اگر چې زنانه په کورونو کې مونځ کوي د جمعې او نارینه په جوماتونو کې کوي، نو نارینه چې کله دا عمل کوي دی به د جمعې په ورځ د جمعې مونځ نه پس په جومات کې کوي، په مسجد کې. او زنانه چې کله دا عمل کوي هغې خو چونکې د جمعې مونځ نه کوي، د هغې باندې د جمعې مونځ نشته، مسجدونو ته هم نه ځي او دغه رنګې د جمعې مونځ هم په هغې باندې نشته، نو هغې به دا عمل کوي او په کور کې به کوي. د جمعې مونځ نه بلکې د ماسپښین مونځ یې چې وکړو نو د ماسپښین مونځ نه پس به کینی او په خپل ځای باندې دغه عمل به وکړي. عمل څه دی؟ د عمل د ښودلو نه مخکې درته د عمل فایده ښیمه. امی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کم مسلمان د جمعې په ورځ باندې دغه عمل وکړو، د جمعې مونځ نه پس مختصر تقریبا 2 منټه پې لګېږي یا 1 منټ پې لګېږي. د 1 منټ دغه عمل د جمعې په ورځ د جمعې مونځ نه پس چې کم نارینه یا زنانه وکړو نو تر راروانې جمعې پورې الله جل شانه به دغه سړی، دغه زنانه د هر قسم غم، درد، آفت، مصیبت، تکلیف، خفګان نه به محفوظ وساتي، د ټینشن نه به محفوظ وساتي او د ناګهاني آفتونو نه، اچانک مصیبتونو، غمونو، دردونو نه به محفوظ وساتي. او تر دې پورې چې کمې دغه 2 ورځې دغه 7 ډیز دي دا به الله جل شانه د په خوشحالۍ او عافیت او سکون سره تیر کړي. یعنی په دغه ورځو کې به الله د هر قسم درد تکلیف نه محفوظ وساتي. عمل څه دی؟ وکړتې قل هو الله احد، وکړتې قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وکړتې دغه صورت ویل دی مخکې وروسته درود شریف او د جمعې په ورځ چې کله په خپل ځای باندې کښېنئ د مونځ نه پس دغه عمل به وکړئ. الله جل